یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد. الله فرمای چې تاسو د هر مز په وخت کې د زینت خیال اوساته، ښکلی عمده لباس واچوي. مفسرین دلته فرمایي دلته کامل زینت مراد دی. کامل زینت څه معنا؟ شلوار پرتوک والا لباس په دې اچولې، پین شرټ ذکر نه، قمیص د شرټ ذکر نه، ورسره پګړی یا کم از کم ټوپه په سرول. دا سلور سیزونه چې کله د انسان په جسم باندې وي او دا مستودريږي نو دا د دې آیات باندې عمل رالو. اوس کو د دې خلاف وي نو هغه د دې آیات د عمل لاندې ناراضي. د نبی علیہ السلام مبارک زندگی کو ګوره، عمومی طور سره چې کله هم نبی علیہ السلام مستودریدو پګړې شریف په پسر وو، پټوپه کې نبی علیہ السلام نماز ثابت دی او بغیر د ټوپې نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت نو چې بغیر د ټوپې نه موس کړي دي، عادت نو. او د حج او د عمره معامله جدا ده، ال د ټوپې په سر ول نشتا، سر بکولوي د احرام په حالت کې. اخو د شریعت حکم دی، هغه کې خبرې نشتا. د دین علاوه چې کله مستودريږي پګړې په سر یا کم از کم ټوپې په سر، نو دی عند کل مسجد معنی چې عملو شي د هر مز په وخت کې تا د زینت خیال ساتلی وي. او بیا علماء لیکلی دي کو یو انسان انګریزي ویخته جوړ کړي، د انګریز نه متاثر دی، د یو فلمی اکټر نه متاثر دی، داسې ویخته جوړ کړي دي چې هغه د اسلام خلاف دي. او په دې حال کې دا الله تعالی د ټوپیم په سر نشتا، نو دلته کراهت نورم زیات شو، جرم شو. نن سبا زمون اکثریت وګوره په مساجدو کې د ټوپو انتظام مرل شوی نه بسري، ولی وخته خرابېږي. بیا ډېر د افسوس خبره ده. نو دینه دا ثابت شو بای چې موز لا راځي خپل عمده لباس په دی اچولي، کمزوري لباس کې الله ته نه ودرېږي. او بل لباس نه یو زوړو کمزوري لباس یې ګوره خو جدا خبره ده. خپل لباس ته الله ته بخپل لباس کې ودرېږي.